أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. صدقت يا رب العالمين. استاد مولانا عبدالرحمن سے دامت برکاتهم العالیہ چار سدی دی پیښور کې سیکریټریټ کې امام ناغه بن سدانجی راغلی په 100 کسانو کې 25 کسان منتخب کول په 25 کې بیا 15 کسو په 15 کې بیا 3 وو آی کې یو زمون ادا کې 15 پورې صابر حیات مودي سے په هغه سراج په سی بیوزه راغلی بیا چې کله کارته 3 وته شو بیا 3 کې چې د سراج په سی بوغه یو ځای راغلی خو بیا یو کس په هغې باندې امام کول نو هغې کې بیا عبدالرحمن مولي صاحب شوي ډېر زیات قابل عبید الله سندي رحمه الله باندې کتابونه لیکلي بله کافیه د درېمې درجې کتاب د ډېر زیات ګران هغې کې الکلمة لفظ موضوعات معنا مفردین مفردن وغیره په دې یو جمله کې په دې لږ دغه کې چې دی نو هفته 15 راځي یو میاشت په دې کې بحث کېږي او بار بار ورته شاګردان وایي چې دا کتاب راته لږ اسان دا کتاب راته لږ اسان محتمیم صاحب ته هم دغه ځکه هغه خو ډېر خبره به لږه بره وه او منطق او فلسفې هغه کتابونه ټول په امام شاه صاحب لیکلي عبید الله سندي صاحب باندې هغه دغه خپل ذهن دغه نو یو ښې اسان که اخره کې چې ډېر بیا ورته یو ورځ شاګردان ویلې دا کتاب جي لږ اسان نو تاسو پې بیخي نه پوهېږئ وایي نه نو ما ته داسې رامخکې وایي هدایت ته هم پې نه پوهېږي نو مور دې جي داسې لږ لږ پې پوهېږو که نه نو راته واپس وایي وایي چې ته په ټولو پوه شې نو ما تا کې فرق څه شه چې ته په ټولو پوه شې نو ما تا کې فرق څه شه وایي دا خبره ده په نیمو به اوس پوه شي او په نیمو به بیا پوهېږي نو ورته صحیح دی نو خبره دا وه چې د سواد مولي صاحب صرف په دې باندې پوه شي چې سپارې شروع کړه بس په دې شکر وباسي هغه سره چې علما منطق وایي نو هغه علما ورسره منطق وایي چې کله ټول کتابونه خلاص کړي هلې په کتاب پوهېږي د دا د استاد او د هغه ټیم نه هغه وایي چې زه 74 کې تورو ته راغلی وم او د هغې نه د منطق او فلسفو وړه دوره احادیث دا د پړاو کړي دي نو بس بیا حساب لګوه نور خو به تاسو مشران ته یاد دي ځکه خو به ډېر یاد نه شي دلته چې کوم طلبه وه به ټول دغه منطق او دغه دلته سعادت د علوم کې سرکاري استاد خو دا خو بعضې څیزونه د برکت دپاره خلک کوي ډېر یعنې یو شخصیت دی هغه وایي چې زه په ښه بد باندې پوه شوی نو زما په پردۍ زنانه باندې نظر نه دی لګېدلی او اوس هم په داسې حالت کې دی چې هغه منزله راولي نو دا خپې داسې یعنې داسې ځوړند دي بس لکه مکمل ډېر زیات عمر ډېر زیات سیوا خلک وایي پلانکي سره تعلق دی او ډنګري سره تعلق دی ما مونږ په پلانکي او ډنګري څه کوو مونږ چې دی نو بس دونه وخت عبادت کړی دی دومره کار دی لوی مونږ څو پېرې ولله دعا له لاړو دا بعضې څیزونه د برکت لپاره د دعا لپاره خلک خو د هغې ډېر لوی اثر موږ خپله لیدلي دعا هغه ده چې ته د چا د زړه نه وباسي دا نه ده چې ته چاته یې ما ته دعا وکړه هغه تا ته وکړي خو خیري هغه دی چې د زړه نه ټک ووایي د زړه نه راوځي موږ په خوله باندې هم خیري کېږو چې د زړه نه کلمو شي نو هغې کې بیا خپل خپل ځایونه دي او خپل خپل کسان دي چې د هغې دعا اخرو کې بیا رد نه وي الله یې معافي وکړي دلته نه الله رب العزت فرمایي خبره دا د 14مه سپاره شروع کېږي الله دې راته اسانه کړي الله رب العزت فرمایي چې ډېر وختونه یا بلا وختونه ربما اوبا بلا وختونه یود الذین اوبا غواړي کفرو هغه کسان کفرو چې کافران دي لو کانو مسلمین کاش چې دي مسلمانان وي په دنیا کې
کم ټیم به وغواړي یا چې دله کله د زنکدن ټیمې په دغه ټیم د مرګ فرشتې را نازلې شي یو ملک الموت 13 فرشتې ورسره شاته نو چې دې د هر څه وویني نو دغه ټیم به دې ووایي چې کاش چې موږ مسلمانان یو ځکه عذابونه به وکړو په سترګو باندې او یا چې کله قبر ته عالم برزخ قبر د هغې دپاره ضروري نه دی بس چې د عالم برزخ کیسې په هغه باندې شروع شي او د جهنم د طرف نه دته کړکۍ راکولو شي نو دې به وایي چې کاش چې مسلمانان مې څومره خبر او چې کله میدان محشر وي او جنت والا ډومبنۍ فیصله وشي جنت ته لاړ شي مسلمانانو دوزخیان دوزخ ته لاړ شي نو دغه ټیم هم کافرانو وایي بعض چې کاش چې مسلمانان اوس په جنت ته تللي بیا چې کم کسان پاتې لکه پرون حضرت مولانا صاحب وایي چې کم کسان پاتې مسلمانان په جهنم کې او دې پیغور ورکړي او خدای پاک بیا بار کړي او د جنت هغه نیر ته ورولي په هغې کې پاک شي او جنت ته لاړ شي بیړۍ پاک شي الله دې په هغه ډوبنو ډلو کې راولي او که په هغې کې نه نو چې بیا خو په دې کې دې الله راولي الله دې اول هغې کې هم راولي خیر نو بیا به دغه ټیم هم دې ووایي چې کاش چې مسلمانان به څومره خبر وي او چې کله فرشتي आवाज وکړي چې ای جنت والو تاسو ته یو نظاره ووینئ او جهنم والا ته وایي چې یو نظاره ووینئ نو دواړه به وګوري یو ځای ته نو د جنت او د جهنم منځ کې به یو ګډوري په شکل کې مرګ چې دی دا به ختم کړی شي وایي به دې وایي چې کاش نو ورته وایي چې جنتیان اوس همیشه جنتیان شو او جهنمیان همیشه جهنمیان شو نو دې وایي چې کاش چې من مسلمانان یې څومره بخښو الله هغه منظر ذکر کړي ربما ډېر وختونه یود الذین غواړي به هغه کسان خوښ به ګڼي هغه کسان کفرو چې کافران دي لو کانو مسلمین کاش چې دي وي مسلمانان ذرهم پرېږده دوی لره یأکلو چې خوراک وکړي ویتمتعو او فایده حاصله کړي خوراکو کی او پایده حاصله کی ویتمتعو عیش کی ژوند تیر کی زندگی تیر کی ویلههم الامل او دلره مشغول کړي دي اوږدو امیدونو او دلره غافل کړي دي اوږدو امیدونو فسوف یعلمون بس زر دي چې دوی به پوه شي کله ناکله خلک د یو بل سره تعلق ساتي نو باید کې اخوا دېخوا راشي خرابوالی راشي نو دا یو ورته چې اتلانکي داسې دا به چا تېړه ټکېدلي او چې پرېږده مړه څه دا دی یا ورته پرېږده مړه نو دې دا پرېږده مړه چې ورته وایي دا د دې وجې نه چې هغه پرېږده دا ورته دې هغه استهزاءً وایي دا خندا ده وایي چې بس هغه پرېږده نو الله ربالعزت وایي دې پرېږده استهزاءً ذرهم پرېږده دوی لره یأکلو چې خوراک وکړي په دنیا کې ویتمتعو او عیشو کی زندگی تیرا کی لگا شانتی بس لگیا دی چی سکی ویلههم الامل او غافل کړي دي د اوږدو امیدونو نو خلک اوږدو امیدونه ساتي اوس به دا کوم دی پسې به دا منصوبه دی پسې به دای دی پسې به دای خلاص مرګ پرې راشي کیسې ختم شي او دا مرګ یې د سره تصور نه کړی د سره سوچ یې نه کړی الله دې معافي وکړي او نو د دې نه معلومه دا شوه چې صرف د دنیا سوچ کول دا د کافر کار او د آخرت سوچ ورسره لازم دی ځکه بعضې خلکو دا ټوله زندګي د خوراک دپاره وقف کړی خوراک یې وایي چې زما د زندګۍ مقصد خوراک دی د کفارو خاص هم دا و زموږ د مسلمانانو هم دا طریقه ګرځېدل او بعضې خلک چې دا خوراک صرف د دې دپاره کوي چې به د دنیا زندګي د کار مار وکړو او د الله رب العزت عبادت وکړو نو دا سم کار فسوف یعلمون بس زر دی چې دوی به پوه شي وما اهلکنا او موږ نه دي هلاک کړي من قریة یو هلاکي لره کلیوالو لره الا ولها مگر و د دوی دپاره کتاب نیټه
معلومه کتاب لیکل شوی معلومه الله رب العزت وای من یو کلی یا هاریا یو قریه دا من نه تبا کړی الا ولها کتاب معلوم مگر د دې لپاره یو لیک ښکار او د دې لپاره یو نیټه مقرره و چې هغه پوره شوی د بیا موږ عذاب راوستي الله وای ما تسبق من امه وړاندې شوی نه دی یو ډله من اجلها په خپل نیټې باندې وما یستاخرون او نه وروستو شوي دي چې دا چا نیټه پوره شوې ده نو د دې نه موږ څوک مخکې نه دي مړه کړی عذاب هم پرې راوستی نه مو پرې وروستو راوستی بس چې ټیم یې مقرر شوی دی مو پرې راوستی وقالوا اوایدی یا ایها الذی ایب هغه کسا نزل چې نازل کړی شوی دی علیه په ده باندې الذکر نصیحت انک یقینا تو لمجنون خامخا لیونی نعوذ بالله من ذلک رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به اعتراضات نو بعضې لکه پرون چې حضرت شیخ صاحب وویل د اعتراض جواب یې دا لاندې ذکر کړ خو بعضې وایي چې دا اعتراض د سره د دې خدای جواب ورنه کړ دا لاندې د دې بل سوال جواب دی او د دې خدای د سره جواب ورنه کړ او د قرآن دا فصاحت دی چې کوم سوال ډېر ضروري نه یا سوال یو شان وکړي او اکه شان په کار نه نو خدای پاک جواب په بل رنګ کې ورکړي نو دې دلته وایي وقالوا یا ایها الذی وی بلاره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو دوی به خندا کوله او دا خبره لومبني عبد الله بن ابی مخزومی هغه دا خبره کړې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لیونی دی نعوذ بالله من ذلک نو نزل علیه الذکر چې نازل شوی د بده باندې نصیحت ذکر انک لمجنون یقینا ته ذکر اصل کې دی ته ملي شي چې کوم سیز د یادول شي چې کوم سیز یادول شي نو قران پاک یادول شي نو انک لمجنون ته یقینا لیونی او دا خبره دې دومره پخه کړې و چې عربو ته یو کس راغی دوما دی او د عبدالمطلب سره یارانه نو چا ورته دا خبره هغه ته وګونو ته رسېدلې وه هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طرف ته ناست یا بعضو کې تاریخ کې چې تاریخ ابن هشام لیکلي د غرب باندې بعضو کې ذکر راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی زه دونه وړوکی سړی نه یم چې زه خلکو له پخپله ځم وی زه دم درود کومه او زما کیسې د فصاحت او د بلاغت خبرې مې هم دومره معتبرې دي او بل حکیم هم یم ورسره چې زه د کیس او د کسرا په محفلونو کې ما خلک رابولي او زه هلته ورځم ما خلک راغواړي هلته کې زه چاله پخپله نه ځم خو ستا د نیکه سره زما چې دی پخه اشنایي وه نو چا راته ووایي چې دی لیونی شوي دی په تا باندې دمه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه کله خبره پوره کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ستا خبره پوره شوه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یا خطبه شروع کړله چې څه لږه یې وي یا د قرآن یو څو آیات دی چې څنګه یې وي نو هغه ورته وایي مده یاده وایي دا لاس دې راووت کا وایي زه دا ګواهي ورکوم چې په خدای یقین وکړه چې وایي زه دا ګواهي ورکوم چې دا کلام چې دی دا د بشر نه دی بلکې دا د الله دی ځکه وایي ما دا غټو محافلو کې ناستې کړي دي خو داسې کلام ما د چا نه دی اورېدلی او داسې په زړه باندې اثر کوونکي نو هر ځای ته دي دا خبره رسولې لو ما تأتینا ولی تراتک نکوی بالملائکتی پا پرشتو سرا ولی پرشتی نراولی ان کنتا کچردائی تو من الصادقین دا رشتنونا ما ننزل الملائکتا اس دا دی خبری اللہ جواب کئی ما ننزل الملائکتا من ننازلو پرشتو لرا الا بالحق مگر بحق سرا وما كانوا نبوي دغه پرشتي اذن په دغه وخت کې منذرین دوی ته مهلت ورکوونکي الله رب العزت وایي پرشته هم په حق سره نازلوي یا چې انسان له کله مرګ راځي نو دغه ټیم پرشته راشي یا چې کله عذاب راځي هغه راکوشي یا چې کله وحي وروړي نو پرشته راکوشي یا چې به انسان له پرشته ناراضي نو الله رب العزت دراته معافي یا بابا د شاه منصور رحمه الله باوي چې خدای دراته پرشته نه خي د دراته
فرشتي نه وی چې دونه زبرګان نه یو چې جبرائیل را راشي خو بس دغه یو فرشته را کدار الله له بس وخت بم پوری نو خبره ده چې الله رب العزت وی دی خو دغه د پاره راځي او چې دغه د پاره راشي نو بیا د لګوري مهلت نشته انا یقینا منگا نحنو منگا نزلنا منگا نازل کړی دی الذکر منگا نازل او دی نصیحت لرا ګوره درې خبرې چې اصل دی واړه نو بیا درې تاکید شو په یو ځای کې الله وی انا یقینا منگا نحنو منگا نزلنا من نازل او الذکر دی نصیحت لرا چې اصل معنی ته واړه تاکیدات او مقررات دیونه باسي الله په تاکید سره ذکر کوي چې دا قرآن پاک موږ را نازل کړی دی و انا له لحافظون او موږ د دې لپاره حفاظت کوونکي نو د الفاظ او حفاظت الله ذمہواری غشته ده نور په معنو کې خلک چې دین اخوال قواله کولی شي د هغه لازمي پتا ده چې د علم زکه او چې دا الفاظ معنی سوچ دي امت گمراه نه کی غلط طرف دی وایي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د خوارج سره مناظره د پاره لګو نو هغه ته وی چې لړشه خو په قران کې ور سره بحث مګوا ځکه چې د قران حروف چې دا کثیر التاویلات دي په پکې تاویلونه ځان لرو باسي یو خو بل خو بدر نوزي په حدیثو کې ور سره بحث وکړي نو چې کله هغه لاړ هغه بیا په دواړو کې بحث کړی دی په قرآن او په حدیثو کې نو مناظرې یې درې کړي یو یې څلوېښت ورځې کړې ده د بادب څلوېښت ورځې مناظره کړې نو چې کله خیر هغې نه بیا څه 12,000 کسان چې دي دا واپس بیا مسلمانان کړل په مناظرو باندې نو هغه ورته وایي په قرآن کې ورسره بحث مه کوه ځکه چې دا کثیر التاویلات دي په پکې ځان له لارو باسي نو په معنیو کې خلکو مخکې کړي دي اوس هم کوي او لګیا به تر قیامته پورې خلک به خپلې وسې کوي خو په الفاظو کې څوک اخوا دېخوا نشي کولی انا یقینا منګه نحنو نزلنا یقینا منګه نازل کړي دي الذکر منګه نازلو دي ذکر لرا بله خبره دا ده چې نور قرآن کتابونه په یو ځای را نازل شوي او دا چې دا الله رب العزت وی نزلنا لګ د دې د حفاظت یو ذمہواری دا د یو طریقه ده چې دا موږ د موقع مناسب را نازل کړي لګ و انا یقینا منگا له د دې قران د بارا لحافظون حفاظت کوونکیو نو چرته د حافظانو په سینو کې چرته په مختلفو طریقو سره لوی سبب یې دغه دی ولقد ارسلنا یقینا منگا را لګلو من قبل کما خدستانا فی شیع الاولین پا فرقوڑوں بنو کی پا عذابوں بنو کی چالا پیغمبرانو لرا اللہ وی منگ را نازل کرو پیغمبرانو لرا مخکستانا اے پڑھوں بنو فرقو کی پڑھوں بنو احزابو کی لنبنو ٹولگو کی وما یأتیم او نور آگری دیتا من رسول سوک پیغمبر اللہ کانو بھی مگر دیو پہا بسرا یستحزیون چٹو کی بے ور پسی کولی اللہ رب العزت ہوئی داسې نه وه چې دا داسې د زبرګ زامنو نیکانې ډېر ښه خلک وو نه هغې به هم چې دی دغه پیغمبرانو پسې ټوکې ټکالې کولې کذالک همدکه شان نسلکوه ای موږ ګرځوو دغې طبیعت لره فی قلوب المجرمین په زړونو د مجرمانو کې لا یؤمنون به دی ایمان نه راوړي په دې قرآن پاک باندې وقد خلت او یقینا تېره شوې ده سنت الاولین طریقه د لومبانو خلکو طریقه تیره شوې ده نو یا خو د دې نه چې هغې هم جرم کړی دی او دې جرم کوي نو هغه طریقه باندې تیره شوي دي په هغه لار باندې روان دي یا چې دي هغه لومبانو خلکو چې جرم وکړو نو الله عذاب ورکړو نو هغه شان عذاب به خدای پاک دي له ورکړي و اوس الله وی ولو فتحنا علیهم او کچرته من کولو کړیو په دیو باندې بابن دروازې من السماء د اسمان نه فظلوا دي شروع شوي پی په هغې کې یعرجون چې په برتلل الله رب العزت وی کچرته من دا دي چې د فرشتو دا خبره کوي دا به هغې هم کوله کچرته من په هغې باندې دا دروازې کولو کړې وي او دوی پکې داسې په بره باندې تللی وي یا د زمانې سره یو لګو که چېرته موږ دې ته دا دروازې کولو کړو او دې په دې کې په بره باندې لړ شي یوه یا فظولو دې شروع شي فی په دې کې یعرجون چې په بره ځي
یا فظلوا چې سحر روان شي بی بدی کی یعرجون چې ببرز دواړه سیدا د سره شروع شي یا د سحر نه را روان شي لقالو خو خبره به یوي سبوي لقالو نو ویلی بودوی چې زړې سره ولري ویلی بودوی انما یقینا به خبره دادا سکرت ابصارنا چې جادو کړی شوی د زمون بسترګو باندې نظر بندي کړی شوی د زمونږه بل نحنو بلکې منګه قوم یو داسې قام یو مسرورون چې به موږ جادو کړی شوی ده دی بدا ویلی لقالو یا زمانه حال سره ولا لقالو نو بویدی انما یقینا به خبره دادا سکرت ابصارنا چې نظر بندي کړی شوی د زمونږ د نظرونو بل نحنو بلکې منګه قوم مسحورون داسې قام یو چې په موږ جادو شوی ده زموږ نظر چې دی دا مسکړی شوی دی نو موږ هسې په بره موږ ته داسې محسوسېږي ګنې موږ اسمان کې روان مطلب دا چې دی ایمان نه راوړي که ته ورته هر څه ووایې الله رب العزت دې په ایمان استقامت رانصیب